Head is the call. Pull goes down to the boundary. First boundary of Bandiami Dragons innings and of Haroon's innings as well. Pick on the offside. But he'll go down to the leg side. There's a fielder, but we'll only watch it sail. Rather bounce to the boundary. Men on the boundary. Smashing it through the onside. Along the ground and away to the fence for 4. Good shot from Siddiq. A century is not enough for this hit in respective matches. That's Siddiqul Atal. Sends this off too easy. And that's the second boundary of the bat of Siddiqul Atal. Well, Aftab was concentrating on taking the pace off. विकेट هم ترلاسه کړې دازل نو پل او توپ د میډ وکټ باونډري څخه د باندې پسړ پوری شپږیزه ډیر اعلی تکرار د صحنې ګورو سلو کټرو او خپل لاسونه اخلاص کړ صدیق الله تعالی دلته شپږ ځای راګیر کړی وو په ټوله کې که وګورو په هډونو نه دغه بال راغستی خراب بال نشو ورته ویلی خو صدیق الله تعالی ډېر په زړه پورې مدیریت که دغه بال او څلورو منډو لپاره دغه بال هم لوبیږي څه یو په زړه پورې ټایمینګ پکړه واقعا هم چې د ستایلو وړ وه او ډیره په زړه پورې لوبونه ده ډېر ښه شاټ سلیکشن پیډون نه دغه بال راواخیسته فاین لیګ فیلډر دننه په سرکل کې و بالاخره په ډیپ کې څلوریزه هارون خان نه یوازې چې غیام شاکر که چېرته پرون سیالۍ بندي امیر ګټلی وی نو او دلته بیا هم پلیسمنټ په زړه پورې دی بیک فوټ باندې تک روم جوړوله په ډیپ کور باندې څلوریزه او دا ځل ایج او دلته کیچ آوټ دارون پاڼې ته د پای ټکیج دی شراف الدین اشرف و چې وکټ یې ترلاسه کړله تکرار د صحنې غوښتل چې ایکسټرا کور ووهي ایج لګیږي او محمد الله لوګري لاسونو ته ډالۍ او هغه ښه ډېر اسانه ډېره ښه ډالۍ قبول gets hold of it and well enough. Siddiqullah Atal, the kind of innings he's looking for, has come by. He'll give him a lot of confidence in the next league of his, or the next phase of his. Reads the length early, that's the secret for Siddiq. Need to not get runs of that shot. That was a poor line, had to be punished. The region has changed, but it's 4. Not for the lack of effort. 9 gone, 71 for 1. Make no difference in the table. But this shot will make a huge difference in the confidence of Mahmudullah. Siddiq launches this one high and handsome. Yeah, what a shot that was. Muhammadullah Logari came down the ground and hit it with powerful stroke there. Siddiq with their batting skills or bowling skills. That is hit straight and will cross the boundary line for 4 runs. Stylish and timing shot by Siddiqul Atal. Siddiq loves the mid-wicket region. That'll be his half-century. Siddiqullah Atal, one of the most promising youngsters. He's already started to turn a lot of heads, even in... That's massive from Siddiqullah Atal. He stays put and puts the ball away. Long, long way. Needed that 6 because otherwise just 2 runs to the over thus far. Siddiqullah Atal might not have the big muscles to show. ښکلی بال ترسره کړی واو
څومره په زړه پورې شاټ او بال د شپږو منډو لپاره لوبیږي. حشمت الله شهیدي یو څه ډېر توپونه لوبولي وو، منډې کمې وې، خو دلته په دغه شپږیزې سره که وګورو څومره په زړه پورې کټ او دلته که بیا د دې زاویې نه وګورو له دې کمرې نه او یعنې که وګورو او دلته د قدمونو استعمال بابر ته ښه راغلاست وایي صدیق الله اتل. بال د شپږو منډو لپاره لوبیږي. بالکل ډاون د وکټ راځي. فوټورک د صدیق اتل چې په زړه پورې شاټ او نتیجه هم شپږ منډې. د بیټ په خوله کې دغه بال راځي او بال د شپږو منډو لپاره له بونډۍ څخه بهر لیږي. څومره یو عالي راخیستنه ده. یو ځل بیا هم خپل دوه قدمه بال پسې راوړاندې سر په سر یو ځل بیا بال له بونډۍ څخه بهر د شپږو منډو لپاره. یو لنډ مجلس پکار دی د شرف الدین اشرف او د بابر تر څو دغه ځوان لوبغاړی د صدیق الله اتل پر وړاندې خپل پلان چینج کی که چېرته مشوره نه وي. بالکل بیا هم بال لوبیږي. هلته فیلډر هڅه کوي خو ناکامه هڅه او بال د څلورو منډو لپاره له بونډرۍ څخه بهر ځي. دا ځل حشمت بال د څلورو منډو لپاره له بونډرۍ څخه بهر ولېږه. څومره په ښه انداز سره راواخیسته دغه بال د کور فیلډر. بیا چټکه منډه کوي، چټک بیټینګ کوي او یو ځل بیا بال له بونډرۍ څخه بهر ګورو او څلور منډې. څه د منډو ډک اور د بندي امیر لپاره شپږیزې او څلوریزې بیټ کې شاملې دي. د شاټ هڅه کېږي او کیچ ترلاسه کوي. دلته مهمه وکټ ترلاسه کړه او د صدیق الله اتل لوبه همدلته پای ته رسېږي. آفتاب عالم روان اور ډېر په زړه پورې پیل کړی و، ښه اور یې پیل کړی و او یوه مهمه وکټ د چټکو منډو مخه ونیوه او دغه وکټ ترلاسه کوي. له دومره اوږد بیټینګ وروسته د توپوهونکي اوټېدل واقعا د پوښتنې یا هم باید څلیزې ته تللی وای، خو د آفتاب عالم سلو شارټ پیچ توپ اول ته ښه ډګر ساتنه هغسې دي چې دلته آسه ورکړه کیچ آوټ نتیجه کې او دلته څو قدمه وړاندې راځي او بال د څلورو منډو لپاره لوبیږي. څخه پیل د آصف موسازي له لوري او 189. Not if it's going to hand like this. Hashmat's back in the hut. Ashraf roars and why not? Spinners have been enjoying their day. Sharaf breaks a newly built partnership, only 4 runs after that 75-run partnership been broken. That was in the slot. You will think that maybe left-hand batter, left-arm bowler, you may just from the Bande Amir viewpoint. Abdul Hadi smashes this high in the air. The fielder coming underneath, but will only sail it high above his head. What a way to open your account and start your runs at the Shpagiza Cricket League. It's a shot of a man who has been telling the world I was yearning for an opportunity. Gets one. Second delivery. Posted. Half a dozen. It's a good looking shot as well. No half measures there for the youngster. He was persistent with his plan of not providing pace at all. And it works. The fans enjoy every moment of this. And the Dragons don't as they lose their 4th wicket. Very impressive goal and very persistent. Yeah, the only thing to have gone up right now is the drone. Now it does. You asked for it. Right. Going into the good line, good length.
I'm not talking about him because he's got a direct hit at the wicket. Vintage Samiullah Shinwari. I think that throw is suggesting don't call me vintage as yet. A terrific 49 yesterday. Now comes to the party with a good more. Abdul Hadi, please put him on strike. Well, he says, I think I can still do my job. Another boundary to Abdul Hadi. He's seriously been in. Certainly backs himself. And he's got his plans clear. But Hadi has cleared the boundary with ease. The reason why I ask is Abdul Hadi is batting well. He's a left-hand batter. And he's a left-arm bowler. And we already saw Farmanullah Safi taking Nangyal Kharote to the cleaners. 4 sixes on the trot. So kind of decision maybe. But we'll have to see. Only 1 6 won't do justice. Thinking about it here. Bowls it. Fires this, and this is high in the end. This is the second 6 of the over. Sharafuddin, you might want to reconsider your decision. Massive. Or the margin of error. Very, very small when you're bowling. Last ball of the innings. Into the arc. He smashes at that, but that's only high in the air for a taking. And his shelt is dropped. Very anticlimax. Sharaf misses on another wicket-taking opportunity, but 180 for 5 is how many for the bowlers, with the fast bowlers and spinners. For the bowlers, with the fast bowlers and spinners. The field 181 is what the again bowling full, and this time around that will run down to the boundary. First boundary of the chase. That's high in the air. The fielder at the square leg will only sail it, go above his head for a maximum 15 runs coming off that over. That extra wide going for a 6. After first over, it's 15 without loss. That was a top edge. Don't think the batter Imran expected the ball to go that far. Square leg fielder, for a moment he would have thought he's in the game. That US 12th man had to take. Oh, what a shot, what a drive. Beautiful batting that from Imran Mir. The ball was delivered close. Would like to avoid as much as possible. Comes down the track, doesn't get the timing, but who cares? Goes down to the boundary as well. The change what they make is probably the bat can be sometimes. That's a good shot to end the second over. Expensive start for Lal Baz. 28. And keep disappointing you. Well, the batters don't disappoint here, do they? What a beautiful looking shot that from the bat of Noor. The first boundary to his name. All he did. Qamar gives this one into the arc, and this goes down. We'll have to check if it winners. Qamar Shams is our Naveed. Oh, what a shot that is. Another beautiful, gorgeous maximum. Just before the ball was delivered, Imran came down the track couple of feet just to put the bowler off his length. And Nijat probably saw that bowled a leg cutter. He just set up beautifully. That's a monstrous hit. Out of the park. Full toss. नतीजा दमीनावालो पमांसकी दावा तो डाले वा उडाले डेर कबूल शो दलता नूर रहमान ला लोरे फुल टॉस आहो दगजी नूर रहमान चेरता बखाना कई डेर खमेडल शो كده خو دا محل دا ځل بالکل مخامخ د کمنټري بوکس په سر باندې توپ د شپږیزې لپاره کولی لوړه او پس د پورې شپږیزه سلاټ کې و او بال د سټینډونو نه بهر غورځېږي نور رحمان دا ځل بیا هم د دریم شاټ لپاره خو دا ځل
گورو د لوبڅار اشاره شپږیزه بالکل پرله پسې درې شپږیزې د نور الرحمن له بیټ څخه دغه ځوان لوبغاړی که وګورو واقعا هم ډېره باجرته ډېره زړوره توپانه دا مال کوي ریپلی ګورو که څه هم لیګ سټم ته و او په آن سایډ باندې سکویر لیګ باندې یې ولوباو د شپږیزې لپاره او ډیر ښه یې ګایډ کړ تړ مې نه ریاته سلوریزه ډېره په زړه پورې توپخانه که وګورو د توپ وهونکی ده دا ځل شاټ توپ د باونډرۍ په لوري او د لوبڅار احمدشاه پښتین د شپږیزې اشاره کوي تکرار د صحنې لالباز سینزه شاته بال خزینه راواغستو بیټر ته مکمل کریډټ ورکو وکړه چې مډ وکټ باندې څوک نشته شپږیزې ترلاسه کړی غوره توپ وهونکي د دغه سیالیو دا ځل بیا هم ګورو چې دلته یو اسانه کیچ او د عمران میر پاڼې ته د پای ټکش دی لالباز د عمران میر وکټ اخلي که څه هم توپ څه لوړ څه غوښتلی چې په آن سایډ باندې مډ وکټ باندې توپ ولوبوي خو د بیټ په باندنۍ څوکه لګېږي په بشپړه توګه میډل کېږي نه میډل صحیح نه سو دغه توپ باډۍ ته نږدې بالو لږ په صورت کې هم کمې و چې نړۍ کې وځلېده بیا هم نور الرحمن او ډېر سټایلش شاټ توپ د باونډرۍ څخه د باندې احمدشاه پښتین د څلوریزې اشاره ورکوي وی قتل چې 7 for 1. Gulbuddin has been treated disdainfully down the ground for 6. Brilliant strike from Noor as he reaches his half century with a 650 of just 22 deliveries. A scintillating half century from Noor in the channel and straight down the ground. What a stroke. That's an incredible shot. Wow, a delight to watch from Noor. Wow, even better, even better. Elegance, complete elegance in Kabul. Noor Rahman is all upon the Bande Amir Dragons. Terrific batting. He's taking down Gulbuddin Naib in style. Man was there on the bound. Pulls. Has he found the gap? Yes, he has. Series of boundaries. 6-4-4 destruction from Noor. Brilliant batting so far. Once again, pulled away and out of the ground. What a connection that is. It's a mountainous hit from Noor Rahman. 6-4-4-6. Picks the length early. Had enough time to rock on the back foot and smack it. Smacks it through the onside. 6 more. 26 from the over. They're all licking along. 123 for 1. Well, this is some incredible batting. He has taken Gulbuddin Naib into the cleaners. 26 runs off that over. Wow. 26 runs in his last over. We'll be looking on to that. Slashed and slashed beautifully over the infield for 4 runs. Ijaz joins the party. He's edging, it's going fine. Away to the fence for 4. Great level cricket and they pick the talent. This time it's been hammered. Handsomely. And handsomely for 6. You gave Noor Rahman opportunity and now he will make you count. A huge 6. Just the next delivery that his catch was dropped. Look at that. It was in the slot and he slogged across the line and deposited that over the mid-wicket boundary for a huge. Wow.
او دلته په سکویر لیګ باندې فاین لیګ باندې ویلیدل چې فاین لیګ فیلډر په سرکل کې دی او ښه پلیسمنټ ښه ټایمینګ بال د شپږو منډو لپاره ولوبېده. وروستی پیچ کا آسان او دغه ډول سیټ توپ وهونکي ته نور رحمان شپږیز او دلته له سلیزې وروسته دی یوازې څلور نورې منډې تر څو سلیزه جوړ ډیپ لاټ کریس کې آن سایډ کې فیلډر نشته دی په ډیپ فاین لیګ کې او بال له باونډرۍ څخه بهر د څلورو منډو لپاره کله کله داسې شوي چې یو سیټ توپ وهونکی د دغسې د پارټ ټایم او دلته هم سلوریزه او سلیزه بشپړوي نور رحمان. څه یو استعداد څه یو له وړتیا ډک لوبغاړی په زړه پورې کرکټ وکړ ضرور دوه چانسه ورله موقع ورلې خو استفاده یې ترې وکړه او دغه ځوان توپ وهونکی په زړه پورې او میس فیلډ په ډیپ کې او وشو کولی سریزه جوړه کړي د خالد تڼیوال وروسته په روانه لسم پړاو شپږیزه لیګ کې دوهمه سلیزه جوړونکی ګلبدین نایب ډېر ښه کار وکړ راغی او هغه یې تشویق کړ په زړه پورې 250 نه لوړ سټرایک ریټ سره سټریټ دغه بالونو به مایلسټون یې ترلاسه کړی دی غواړي به چې ډېر ژر دغه سیالۍ د خپلې لوبډلې امو په ګټه پای ته ورسوي او له چانس څخه استفاده کوي سلاګ او شپږ منډې بالکل سلاګ سویپ او د ډیپ میډ وکټ فیلډر ته هیڅ چانس نه و چې دغه کیچ ترلاسه کړي او کپتان حشمت شهیدي دلته په زړه پورې لوبېږي نور رحمان د حشمت شهیدي په وړاندې او ولې نه په یوه پاڼۍ کې البته وړاندې یو سلو دوه منډې جوړې کړې وې نور رحمان البته خالد تڼیوال خو نور رحمان له هغه وړاندې یوه بله څلوریزه دلته میس فیلډینګ او په دې سره امو نهنګانو لوبډله د 12 پوینټونو په ترلاسه کولو سره د پای لوبې پر لور سیالۍ کې ولوبېده سمیع الله شینواري بالکل شهزاد محمدي هر یو یې باید وستایي دغه ځوان وهنه وه او دا هم غورچاڼ